یا رحیم و کریم الله، یا ارحم الراحمین الله. یا الله دستا بندگان دي، موږ ستا بندگان یو. دا زمونږ د خیر د دنیا او د آخرت لپاره خپل کتاب را لېږلی دی. الله د دې کتاب مینه محبت زموږ ته کوز کا. الله صحابه کرام ستا بندگانو، تا پې رحم وکړه، هغونه د صحابه جوړ کړو. دا قرآن بیا هغوی په زندګۍ کې د دننه که په دنیا کې د وځلول. یا الله دا قرآن زموږ په بدن کې دننه که. یا الله دا قرآن زموږ په عمل کې راوله. یا الله زموږ په ملک باندې د قرآني حاکمان راوله، زموږ په دې علاقو باندې قرآني حاکمان راوله. یا الله د قرآن کریم حکومت په موږ باندې راوله. الله زموږ په کورونو باندې راوله. الله د قرآن فهم پوهه زموږ نصیب کا. یا الله ته رحیم و کریم ذات یې، ته ارحم الراحم ذات یې، د علاقې په حال باندې ته رحم وکړه. الله د ډاکټر صاحب چې کومه اراده کړې ده، کوم کوشش شروع کړی دی، الله په دې کې ته خیر او برکت واچوه. الله چې څومره ورته رکاوټونه دي هغه ختم کا. الله چې څومره وسایلو ضرورت دی، الله ته خپل د غیبي خزانه ورته مهیا کا. الله د دې غریبانو، د عاجزانو، د مسکینانو، الله په دې باندې ته خوشحالېږي، د د خیر اراده دې کړې ده، په دې اراده کې دې کامیاب کا. الله د دې علاقې د سپینګیري مشران د ملاتړ جوړ کا. الله خیر خواهان جوړ کا. الله څومره دشمنۍ فتنې دي په دې علاقه باندې هغه ته ختم کا. الله موږ یو بل خیر خواهان جوړ کا برحمتک یا ارحم الراحمین.